ګره وی مقبرې نه د هغې چې کوم کیکر وي یا بوټي دا کټکولی شي چې ذاتي شخصي مقبرې د هغه خپل ملکیت دی بالکل د صفا کی کټکول هم شي لرګي دې هم استعمالولی شي. که وقف مقبرې هغې کې قیمتي لرګی وي نو هغه قیمتي لرګی ته اوچت کوم په دې مقبره دوباره ولګو که د دې ضروریاتو څه لګي او کنی هغه پیسې بیا جومات کې ولګوه. که داسې خشاک اوګن وي نو هغه بیا لړکول هم شي استعمالول هم شي هغې کې څه خبره نشته. د یو ملګری وی زما دوه ښځې دي او د یو ښځې مې مخکې خاوند نه بچي شته نو زما چې کوم حقیقي بچي دي د پیلنۍ ښځې نه نو د دویمې ښځې چې کوم بچي دي هغې سره نکاح کیږي که نه کیږي؟ بالکل کیږي. د هغې پلار جدا دی او د هغې هغه وخت کې تا سره د مور نکاح هم نه وه نو هغې خپلو کې یو بل دپاره اجنبیان دي نو دوی خپلو کې نکاح کیږي. ملګری وی ته خو یې چې ورور خو ورور وي خو وي زما ورور دی وي 20 کاله مې مسافري وکړه چې څه مې وله لیږلي دي ټولې رانه پټ کړي دي. وایي چې وطن ته لاړم بچي م راله د کوره ویستي او واپس په بوډاتوب بیا راغلی یم دوبۍ ته او دلته مزدوري کوم چې نوی ژوند لږ تیر کم. ورور واقع ورور وي خو دا بعضې ورور ډېر رزیله مې چې هغه در باندې دومره ځان خوار کې دومره هر څه درلو کې باوجود د دې خیر ته خفه کېږه منو که د دنیا انصاف تا ته نه میلاویږي د الله قانون خو شته هم هغه ورور دې هم په سر نشي وړی همدکه بچي چې چا دپاره یې دا مرداره تا نه بیله کړې ده ستا پاکې پیسې هغه ځان له مردارې کړي دي همدکه بچي به سبا راځي هم د ده ګریوان ته به لاس اچوي. داسې یو دلته کې یو کس و هغه د دې رونو حصه یې ورنکه او رونه غریبانانو د زامن هم زیاتو وسم پې زیاتو نو کله چې دا پلار وفات شو نو هغې ورپسې راغه وی چې یاره حصه راله راکړې او ورته خپل کار کوه نو دوی په هغې کې تقریبا 80% حصه خپله واخیسته او 20% یې په دریو ترونو باندې تقسیمه کړې هلکانو بس زورورو پې. نو بیا خوب وکتو نو وی پلار مې په قبر کې الټه کتلی دی مې د پلار باندې چې څومره حق دی هغه ورکسي د بشي وی زوی خدای دې قرآن کې بیخ دي وځي نو هغه بچي دي د ما ته په دې الفاظو وی زوی خدای دې بیخ وکاږي هم هغه بچي چې چا دپاره هغه خپل رونو سره جنګ کړو رونو له حصه نه ورکړی نو بیا دا اولاد هم داسې پاتې کېږي. هغې هم بیا دا وایي چې زه بیخ دي زمړه مونږ پې مزې کوو ته پې څه کې. زمونږ په دې کلي کې دا وایي چې عرف دی وی چې کم سړی د پیر مذهب کنځلي وکړي نو وی ده ته د ده ښځه په ده باندې طلاق شي وی دی به بیا دوباره نکاح کوي. د پیر کنځل کولو دا هسې د ستاسو جهالت دی شریعت نه دی. شریعت سره ښځه اله مطلقه کیږي چې طلاق وله ورکړي طلاق نه علاوه په کنځل منځل په دې باندې ښځه نه مطلقه کیږي. سړی خپلې ښځې مرګ نه پس ته هغې له غسل ورکولی شي که نه شي ورکولی. ګورې که چېرته سړی وفات شو سړی نو دا ښځه د هغه معتده ده د هغه په عدت کې ده نو ښځه خو له غسل ورکولی شي او که ښځه وفات شو نو د دې نکاح ختمه شوه نو سړی بیا هغې له غسل نشي ورکولی.